او متحد مجلس عمل په جوړېدو باندې مبارکبادي در کوم او دا غینه پس چې تاسو نن د قاضي حسین احمد مرحوم په یاد کې دلته کوم غونډه را بللې ده او 15 کاله د هغه د وفات شو او مسلسل هر کال هم دغه شان پروګرام کیږي نو زه خدا وایم چې جب تک सूरज चांद रहेगा قاضی تیرا نام रहेगा انشاءاللہ تعالی دا نوم به تر قیامت پورې دغه شان یادېږي به د دې ځوانانو د دې کارکونانو د دې عوامو په اړه کې به دا نوم تازه وي ځکه چې قاضي صاحب خپل ټول ژوند د اسلام د سربلندۍ دپاره په دې وطن کې د ظلم او د بربریت او د جبر د خلاف یو تحریک په شکل کې هغه تیر کړی دی او بلکې یوازې پاکستان نه بلکې د ټول عالم اسلام هغه یو رول او یو رهنمایي کړې ده او نن که هغه ترکي دی که مراکش دی او که تیونس دی او که الجزایر دی او که اردن دی د هغې ټولو تحریکونو سره د هغه داسې د ورورۍ او د یو دغه یو قسم له مینه وه محبت و نن چې د هغه د وفات نه پس کم کمنټس لیکلی شوي دي کم تاثرات خلکو لیکلي دي او هغه کتاب جهان سفر څوک ولولي نو زه هم داسې څوک پاتې نه دی چې د قاضي صاحب په حق کې د هغه د نوم سره مجاهد نه دی لیکلی او د قاضي صاحب مجاهده د افغانستان د جهاد او دغه شان د سودان ما کتل په دې کتاب کې چې کله په سودان کې د یو دوو ذمه دارانو په خپل منځ کې اختلاف راغی نو قاضي صاحب وایي د دې ځای نه روان شو د هغې هلته کې جوړه وکړه او دغه شان که په اردن کې به وایي د اسلامي تحریکونو د مشرانو په منځ کې چېرته خبر راغله نو قاضي صاحب هغې ته رسېدلی